معجزہ و کرامت کے فرق دا دے چې خلاف عادت د یو انسان په لاس باندې یو کار وشي عادت چې د هغه تقاضا نه کوي عادت یو شی او اوشي بل شی مثلا دا لرګی دی دا امسا دا عادت الله پدی جاری دے چې دا لرګی دی دینه دروازې جوړیږي دینه لهړی جوړیږي دینه د امسا جوړه شوې ده دینه کونټای جوړیږي وغیرہ وغیرہ اوس دې لرګی نه کمار جوړ شو دې لرګی او جوړ شو ته مار نو عزیزانو دې ته خلاف عادت وای دې ته خلاف عقل وای د عقل تقاضا دا نه ده چې لرګي نه د مار جوړ شي اوس کم سړی چې دې لرګي نه مار جوړ کړو نو دې سړی ته وګوره چې آیا دا سړی مدعی د نبوت ته د دعوه د پیغمبرای کړي دا او کنه دا اسه خسړی کدا سړی مدعی د نبوت وی او د لرګي نه مار جوړ کړو نو دیتا معجزه وای معجزه دا معنا چې بل عاجز شي او د دې جواب نشي کولای معجزه ته معجزه ولی وای معجزه معنا بل عاجزون کې د دې داسې مثال دی لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته ورشه داغه سرکشي چې داغه د حد نه وړي دا انتها ته ورسېدو او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو دین لوی سرکشي خو بل څه کې دیش یا الله ورزم خو او بادشاہ دے زیوازم نو الله پاک ورته دوا علاج او خودل چې یو خستا جبه کې لکنت ته جبه دې اړمیږي نو ستا ترجمانی با تا سره می پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی تا سره بزی هارون وزیرا دا بستا وزیر وی او ستا ترجمانی بکای دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته په ګډه او چیلې سره دې امسا کې می هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخ ته ورشي او خبري شروع کی کده د حرکات بدل شو نو دا امسا د هغه مخ ته وغورځوا تماشا کوا چې زه بیا څه کوم عزیزانو ګران کا یو دیو یو رور سو کیارو مددگار نشتا او
او د داسې بادشاہ مخه ته ورځي چې هغه د خدای دعوا کړي دا ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی دنیا یې مرګره ده دام زړو کنه او دام جګراوه چې د بادشاہ دربار ته ورځي او ته په دربار کې ورته وای چې دا تا چې کومه دعوا کړې ده دا دروغ دي ته خدای نه بلکې د خدای پیدا کرده بنده بادشاہ دربار مونږه دلې خدای راستی کا بابو ته ویلې بابو ته یا پتاڼه کې دا مرزا چې ناست دغه ته به تو ویلې شي چې ته مرزا نه تاسو به وایي ما خو تاسو لیدلی یې پتاڼو کې او مخوب میں شناسم پیران پارسارا وای دا د پارسا پیران زړه رخه پیژن عزیزانو د دې لوی وجه دا ده چې مونږ کې ایمانی قوت نشتا ایمانی جذبه را کې نشتا مونږ د خدای نه یریږو کله مونږ پړ کې د خدای یاره وې نو د عقل تقاضا دا نه ده چې بنده به مونږ نه یری دی وی شای ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونه په یو چې مین شي دا دنیا به بیا تا تلاس پنامه ولاړی نن خو مونږه دنیا تلاس پنامه ولاړیو کنه نو چې ته په یو مین شي دنیا به بیا تا تلاس پنامه ولاړی ابل ورځ راته یو مولا وی چې زمونږ د اوقاف وزیر صاحب چې دی دل روټای کوم تبم پکې راځي نال ډیره خبر ولنو وعدو کا ما ورته خبر دادا چې په دې ملک ډېر عذابونه خدای نازل کړي دي ډېر عذابونه خو په مولا طبقه د خدای لوی عذاب دام دی چې د ملایانو وزیر چې دی هغه د پیرنګي د قانون مولا دی مولا د خدای د قانون مولا دی او وزیر د انګريز د قانون مولا دی نو نن د قرآن وکیلان چې دي هغه د انګريز د قانون وکیلانو ته مینت او زارۍ کوي چې ما سره به لږ روټۍ ونه خوري د هغې وجه دا ده چې د اوقاف وزیر کې لږ د مال درک لګي کنه پیسو درکی پکې نو مینت ورته کوز ما څه کار دی چې زه چاته چې ما سره به روټۍ ونه ما په ژوند کې چاته روټۍ کړې نه ده په ژوند کې او کار مې څه دی روټۍ چې کې خو هغه چاله وکړه چې د خدای وږی او غریبي هغه بوز او روټۍ پې وخوره نو په قیامت کې چې دا مطالبه وشي او خدای وایي چې زه وږی وم تا مال روټۍ را کړې وه خدای به وایي زه وږی وم تا مال روټۍ را کړې وه اوس دا ستاسو عقل مني چې خدای څنګه وږی و
د دې دا معنا چې زما یو اوږه او غریب بندو تا ته وې چې زه اوږه ما تا پاغه روټه او نه خورا د سیواله کچ په ما دي نه خورولي نو خدای به وای چې زه اوږه هم تا په ما روټه دنیا کې نه د خورولې زما د خپل ذات قسمی کده جنت روټه تا ما نه وخوړه نن زمون روټه خو متبر ولا خانان ولا نوابان ولا وزیران ولا پلانی وزیر روټه ده پلانی وزیر روټه ده پلانی ځای کې ډینر ده پلانی ځای کې ډینر ده کور کې چې کمرې جوړای ډایننګ هال دی او چا نورې څه نامې دي د خوراک کمرې ته څه وایي او چا کم کې ځان جوړای ډایننګ روم او ډایننګ هال او بیډ روم او باتھ روم دا غولو ټټای ته باتھ روم وای عام روم دی عزیزان عرض داو چې زمون ملک څه عجیب او غریب ملک دی زمون دا قوم څه عجیب او غریب قوم دی د دین ایمان اس پته نه لګي اس کپوینو ورته وجاړي هغه به کوي چې خپل رغواړي خیر بهرحال عرض میں داو چې خدای پوهیږي او ملک پوهیږي او خدای پوهیږي او خلق پوهیږي زمون سکار دې پکې خو عرض داو چې په یوازې ځان موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځا او بادشاہ توایا چې دا تڅوي دا غلط دي هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سي خو چې راویلی سي قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دی وګرځاو د فرعون د مخه ته چې د امسا دغه د مخه ته وګرځولا یو لوی اجدهات جوړ شو دومره لوی اجدهات جوړ شو علما لیکي چې لاندینۍ شونډه په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه د فرعون په محل پرته وه دومره داخله واضح شوی فرعون چې وکړه دا چې دا څه بلا ده لرګینه څه بلا جوړه شو منډې کړې چې کور ته لاړو علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرته په دستونو تلو د یری 400 کرته عزیزانو دې ته معجزه وایي بیا دغه لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شو الله ورته لا تخف یریګما لاس ورواچو خو چې لاس ورواچو لا بیا لرګی شو دغه امسا ور سره وا فرعون ورپسې لښکر وکړو چرانی صحیح موسی سره د مرګرو مخ کې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریانو درېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او رستو مې د فرعون فوج دی الله ورته یریګه ما اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب وه امسا راواغست او دریاب له په ټاک ورکو په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې 12 لارې موسی سره د قومه پکې ورګډي شو د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره دا لار ده
او دا دیوال دی د اوبو، دا لار دا او دا دیوال دی د اوبو، 12 لارې دي. په دې لار کې زه روان یم، نو زه دا خیال کوم چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي، نو دوی به په لار کې روان وو، یو بل ته به قتل هم. قدرت د دوی دړونه هغه خوف هم لري که چې هغه زمانه اخوا خلک چرته وړي نه. نو عرض میں داو عزیزانو چې دا معجزه وا. قرآن کریم ته څنګه معجزه وای؟ قرآن ولی معجزه ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو قرآن کریم ځکه معجزه ده چې د معجزې معنا دا ده چې د هغې جواب څوک نشي کولی. قرآن چې راغی نو اعلان وشو چې دا پیغمبر چې دعوه د نبوت کړې ده یو کلام وای او ورسره دام وای چې دا د خدای کلام ده. د ملک شاعران او لوی لوی تعلیم یافته چې وو هغه راله چې څوک وایي چې دا د خدای کلام دی، څوک وایي، بلکې دا پیغمبر چې دی دا شاعر دی او دا کلام چې دی دا د شعر دی. دې ته د خدای کلام څوک وایي؟ قرآن اعلان وکړو چې خدای تاسو دا وایي چې دا د خدای کلام نه دی. اعلان وکړو چې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که تاسو په شک کې د دې کلام متعلق چې دا د خدای قرآن نه دی، نو دا ټول ملک را جمع شي او د دې په شان یو صورت جوړ کړي. یو صورت شاعران رااله صاحبه، لوی لوی ادیبان رااله، د پښتو ادبي ټوله پکې راغی صاحبه. دلته رحمان بابا کی مشاعره کی نو د دې یو کمیټي جوړه ده، کله ولا وزیران راولي، کله ولا څوک راولي. زه یو ځل بوتلی وم چې زه بوتلی وم، رحمان بابا مشاعره ده، زه خو چونکې د هغې معتقد ډېر ناستو منو دا شاعران لګیا دي. طرح دا وه چې څوک تر کومه به سورلي د باد په شا کا، دا یې طرحه وه. طرحه پېژنئ؟ وہی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدترا میں شناسم. وہ یار سنگا جامع چاغوندے آغوندا خزستا دا پندو چال پی جنم، پندے دے پی جنم، پندے طرح
پختون قوم او لفظ طرح نه پیجندل. خیر دا بیا چانه تپوس کوئ دا طرح ایخی وچه سوک ترکم بسورلی دبات پشاک چیزی بوتلی من رحمان بابا مشاعره دن زو خو چونکه داغی معتقد دیری ناستو منو دا شاعران لگیا دی طرح داوا چه سوک ترکم بسورلی دبات پشاکا دای طرح وا طرح پیجا نہیں وہی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدترا میں شناسم وہ یار سنگ جامع چاغوندے آغوندا خزستا د پوند چال پی جنم پوندے دی پی جنم پوندے طرح پختون قوم او لفظ طرح نہ پی جندل. خیر دا بیا چانه تپوس کوئ دا طرح ایخی وچه سوک ترکم بسورلی دبات پشاک دا هوا دا پاسه چه تروانی نو یورز برا غرزیگی او اجاز دے اگو رئی پا هوا روانی یا قدرتی مشینری کے فرق راشی اور او غرزی یا تیل پا کے خلاشی چخپل وقت سرا بل اڈے بادی کوزنشی او غرزی یا د ضیاءالحق صاحب د جاز غندے پا اسمان کے پا کے تو پا خلاسشی اور او غرزی اس اندازہ او کہے چھ دے پکم جاز کے سورے دو چھ داغا جاز بڅومره دیکھ بال شوی انسانی عقل بپے تمام شوی لیکن سوک ترکم بسورلی دبات پشاکا دا ہوا پا دملا بترکم روانے یورز برا غرزیگی دا طرح دے شاعرانو پہ جوڑ کری دلتا زمونگا دا دے بالا مانے پکی یو آغا زمونگ دا کلیم دیر مزیدار کلے دے نو یو پکیو ناغا پکی دا شیرونا جوڑ کریو چی دا مخ چی دے دا کباب تے او دا گیرا پکی مچ تے دا اشعار جوڑ کری او زناس تے نو مطلب داو چې کباب کې چې مچی نو دا مچ ته غرزول پکار دی نو غرض دا چې دا ګیرا کلول پکار دی دا زمونږ د کلی هغه اوسم ژوند دی دا سه ټول دغه کیږي چې په لار روان نو معجزه عزیزانو دې ته وایي چې بل عاجز شي او داغه جواب نشي کوله باقی بیان به بلی جمعه تشي واخر دعوانا ان الحمد لله تاسو